الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. زه یم ستاسو کوربه ستاسو مینوال شیراز احمد شیرازي. ګرانو مینوالو موجود یم د ضلع بډګرام ټول نغټې معیشي منډۍ کې او دلته کې چې څومره د بډګرام خلک دی، څومره مشران دي، څومره ځوانان دي، هغوی راغلي دي د قربانۍ لپاره مختلف قسم څاروي چې په کومو کې ګډې بزې غوان سانډګان شامل دي هغه اخلي. نو مخکې به ځو هغوی سره به د اختر په حواله، د منګای په حواله او د دې منډۍ په حواله خبرې اترې کوو. موږ سره اوسئ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تاسو نوم او د کوم ځای نه راغلي یې؟ موږ د بډګرام کې پاتې کېږو. محمد رفیق نوم دی. دا ته ووایي چې نن اختر ته 2 ورځې پاتې تاسو راغلي منډۍ ته، نو څنګه څاروي مې خوښ شو که نه؟ جی موږ په خپل هم راوستي دي او ماشاءالله ډېر خوبصورت نظارې دي. خلک دغه جانور علي او بس لکه ډېر خوبصورت منظر دی د منډۍ. دې پرې مهنګۍ دی د څاروي ارزان دي ګران دي؟ ها خو دومره خو مهنګۍ نه دی، خو بیا هم لکه ګزاره کوي، ولې چې خلک هم مجبورې دي او بیا دغه خلک خوشحالي نه دی جانوران علي لکه. نو اوسه پورې څو جانور چې کوم دی هغه تاسو خرڅ کړو؟ مونږ هو تقریبا 2 جانور مونږ خرڅ کړ او د 3 ولاړ دی لکه. او ستر قیمت څو دی؟ د بزې څومره قیمت دی؟ د غوا څومره قیمت دی؟ د میږ څومره قیمت؟ بزه خو تقریبا 20-22 پورې دی او غویان چې دی هغه تقریبا 80-85 داسې دی او میخ 1,10,000 1,20,000 دغه شان دی. دې وخت کې د وایس بډګرام په سکرین باندې تاسو مسافرونه ګوري، نو د اختر موقع د مسافرونو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ مسافر ته پیغام ورکول غواړي چې تاسو خپل ملک کوم ځای کې پاتې کېږي بس خپل ملک له دوا کوئ او خپل ملک کې لکه خوشحالي ځان کړئ، اختر هلته کوئ ځان لکه. الله وبرکاته. جی دا تاسو نوم او د کوم ځای نه راغلي یې؟ زما نوم دی لطیف یوسفزی او زما د یونین کونسل بدکل سره تعلق دی. دا ته ووایي چې د اختر ته لږ پاتې دي منډۍ تاسو راغلي قربانۍ لپاره، نو څه مو خوښ له که نه؟ نو هر ځلې خو ډېرې دي جي او ظاهره خر مسلمانانو د خوشحالۍ د تهوار دی او څه واغېستلې قربانۍ او څو پسې ګرځو. خو دا ده چې څه کلې منډۍ ډېر ایکسپنسیف دی. نو اوس تن چې کوم قیمتونه دي هغه څنګه دي؟ نو زه خو به دا وایم چې د غریب سړي د اخیستو نه خو بهر دي، خو بهرحال بیا هم پکې داسې دانې شته چې جوړښت د 2 منځ کې راتلی شي. خو عام طور باندې کوم منډۍ چې موږ وکتله تقریبا 15-20 هزار پر هیډ د پروسکري په نسبت باندې څه کاري ګران دي. چونکې زموږ د چینل چې کوم دی خاص کر د مسافرو لپاره دی، نو د اختر ورځې شپې دي مسافرو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ زه خو خپلو زموږ هم مشران اکثر مسافر دي او خاص کر کې سعودي عرب کې خو زموږ د سیمې ډېر خلک دي. زه خو ټولو ته اول ایډوانس عید مبارک وایم او بیا دا دعا کوم الله نه چې موږ له الله تعالی داسې حکمران نصیب کړي چې زموږ مسافرو ته زموږ خپل ملک باندې جایز روزګار میلاو شي او موږ یو ځای د خوشحالۍ هغه منو. وانو یو مالک سره موجود یم، هغه نه به پوښتنې کوو د منډۍ په اړه. السلام علیکم وروره. سلام. جی تاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه راغلي یې؟ اسلام احمد پانډې مرخنی. دا ته ووایئ تاسو مخکې د هغوی د قیمت څو دی او اوسه پورې د دې چې کوم څومره خلک دلته راځي دې ته پوښتنې وکړو که نه؟ او بالکل کړی دي. نو د هغوی قیمت څو دی؟ 1,15,000. نو ډېر زیات نه دی، دا خو د غریب د پونچ نه ډېر بار دی، قیمت ډېر زیات نه دی؟ زیات دی جي، خو ګران دی مال نیسي. نه نو مهنګایي ولې ده؟ تاسو ولې دومره ګران خرڅوئ؟ موږ خو نه خرڅوو جي، دي ګران. څنګه ګران دي؟ 1,15,000 روپۍ تاسو قیمت وي، نو آیا کوم چې د بډګرام سیمې غریب خلک دی هغوی به د قربانۍ لپاره والي؟ نشي اخیستی. زموږ کتونګو تاسو وکتل چې زموږ مخکې چې کوم د هغوی ولاړ دی 1,15,000 روپۍ د دې هغوی قیمت دی. موږ د دې هغوی چې کوم مالک دی هغه سره هم خبرې وکړې، نو د هغوی دغه هم وینا ده چې مهنګایي ته څه کال مهنګایي ډېره ده او حکومت له هم پکار دي چې کوم څاروي دي نو د هغې قیمتونه چې کوم دي هغه کم کړي، ځکه چې قرباني چې کوم ده هغه د غریب خلکو د پهنچ نه بعد پاتې نه شي. جی
السلام علیکم ورور. وعلیکم سلام. تاسو نوم د کوم ځای نه راغلی یې؟ ضیاء الرحمن چې ترن راغلی یم. دا ته وایي تاسو چې کوم د سروي دي د قیمت څو دی؟ دا چې سپنده چې 30,000 دی او سنډه چې 65,000 دی او نور څه نشته بس دغه رئیسي. نو څه کالي سی صاحب دی د منډای چې کوم ریټونه دي آیا هغه زیات دي که کم دي؟ سره منډای هغه حساب ساتل نو نه د هغه حساب نه څه مطلب لکه څه کال ریټونه زیات دي لکه وعلیکم السلام. لالا تاسو نوم څه دی کوم ځای نه راغلی یې؟ زما نوم سنمبر دی موږ دغه د بډګرام کې پاتې کېږو. دا ته وایي دا تاسو قربانۍ غوښتلو راغلی یې نو په دې منډۍ کې سروي څه خوښ لو که نه؟ ډېر مې خوښ شوی دی خو دا قیمت مې لږ بار دی بس 4 پورې خبره ده نو مهنګایي ده ډېره زیاته. نو دومره مهنګایي ده سروي ګران دي نو آیا غریب خلک چې کوم دی هغه به دې پرې قرباني وکړي او که نه؟ بس چا چې وس رسي هغه به وکړي که چا نه نه کېږي چې هغه نشي کېدی نو حکومت ته به څه ویل غواړئ په دې لړ کې؟ دې حکومت ته دا درخواست ده چې لږ دا مهنګایي کم کړي دا غریبانان هم لږ دغه شي دا هم سره برابر شي. چې کوم خلک دا قرباني نشي کولی دغه مهنګۍ د وجې نه نشي کولی ولې نشي کولی دا مهنګۍ ده که نه که اوس مهنګۍ نه وای غریب پکې هم حصه اخیستی شي او دا خو سنت طریقه ده دې کې هر یو مسلمان له پکار ده که هغه جذبه جوش وردا پکې حصه واخلي. اګه دا قشان د مهنګۍ نو غریب به څه چلو هغه ځان له وړو چینی ادا نشي پیدا کولی نو دا قرباني به کوم ځای نه وکړي. لا دې وخت تاسو مسافرونه ګورئ نو مسافرونو ته څه پیغام ورکوئ د اختر شپې دي؟ مسافرو ته زه خوشامدید ویم او مبارکباد ورکوم خدای پاک دې دوی خوشحاله کړي او خصوصي بل کوم سعودي عرب کې دي زموږ ملګري دي هغه خپل انډیوالانو ته ټول ته زه سلام کوم او سلام پیش کوم او د اختر مبارکي ولا ورکوم. ډېرې مهرباني دا موږ سره د بډګرام د سیمې یو لالا چې ډېرې ښایسته خبرې وکړي عزتمندو کتونکو مخې ته به ځو او د بډګرام چې نور خلک دی کوم چې منډۍ ته سروي غوښتلو راغلي دي هغوی سره به خبرې تېرې کوو موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم سلام جی تاسو نوم د کوم ځای نه راغلی یې؟ جی وتل نه راغلی نوم یې تاج محمد دی. رو دا ته ووایي چې د مخکې کالې په نسبت څه کالې مهنګایي چې د منډۍ چې کوم ریټونه دي هغه څنګه دي؟ څه کالې ریټونه ډېر زیات دي جی څه کالې اسمان سره خبرې کوي سوري. د سورو چې کوم اوسطن قیمت دی هغه څنګه دی لکه غوا په څو ده میخه په څو ده مطلب کوم چې ایوریج قیمت دی هغه څومره دی؟ مخکې به چې دومره شی په 30 کې میلاوي تر دا اوس په 60 کې میلاویږي جی ډېر ګران شي ډېره زیاته مهنګایي ده. تاسو هم ورو دې وخت کې مسافرونو ته ګوري نو مسافرونو ته په اختر په دې حواله څه پیغام ورکول غواړي؟ مسافرونو ته چې زموږ سلام دی ټول د اختر مبارکي ده سلام دی. السلام علیکم. جی عزتمندو کتونکو د وخت کې یو بل مشر سره ولاړې ما د هغو نه به ما د دې منډۍ باره کې تپوسونه کوو. السلام علیکم لالا. وعلیکم السلام. جی تاسو نوم څه دی د کوم ځای نه راغلی یې؟ زما نوم اسلم سید دی اوس باندې راغلی. دا ته ووایي چې تاسو نن راغلي یې منډۍ د سروي غوښتلو لپاره تاسو دلته څه خوښ لو که نه؟ یاره مونږ خو ډېرو ګرځېدلو خو ډېره زیاته مهنګایي ده او ډېر زیات ګران دي هر څه ګران دي. نو مخکې کال چې څومره مهنګایي وه د هغې نسبت باندې څه کله مهنګایي ډېره ده؟ د هغې نه تقریبا چې مطلب هغه یو شی په 60,000 باندې میلاوي د دې وخت کې هغه 85,000 90,000 کوي. سره اوس چې قیمتونه د هغه اسمان سره خبرې کوي نو آیا غریب خلک چې کوم دی هغه به قرباني وکړي؟ یا ډېره مشکله ده. لالا دې وخت کې تاسو مسافرونه ګوري نو مسافرونو ته به د اختر په حواله باندې څه پیغام ورکول غواړئ؟ بس هغو ته مونږ دا پیغام ورکول غواړو چې الله پاک دې هغوی چې خوشحاله ساتي او الله تعالی دې په خیر خیریت سره خپل وطن ته سبب وګرځي. ډېرې مهرباني عزتمندو کتونکو دا موږ سره یو مشر و چې ډېرې ښایسته خبرې وکړي. مخکې به ځو زموږ چې کوم نور مشران دي کوم ځوانان دي هغو سره به خبرې تېرې کوو. موږ سره اوسئ. جی عزتمندو کتونکو دې وخت کې سره د بډګرام د سیمې یو بل ځوان موجود دی هغو نه به هم د منډۍ باره کې تپوسونه کوو. لالا السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستاسو نوم څه دی د کوم ځای نه راغلی یې؟ زه د وتل نه راغلی یم زما نوم دی فرمان الله. دا ته ووایي لالا چې مخکني کال په نسبت باندې کې څه کال د منډۍ ریټونه چې کوم دی هغه څنګه دي؟ دې کال ریټونه ډېر زیات تیز دي. نو اوسه پورې تاسو څه خوښ کړه که نه؟ موږ اخسار راغلي اوس لیکن سوري چې ډېر زیات تیز دي. نو چې ریټونه تیز دي نو آیا چې کوم غریب خلک دی هغوی به څه کال قرباني وکړي؟
یره مشکل لچ دا سیالي نشي کوله. دی وخت تاسو مسافرونو ګوي نو د اختر شپې د مسافرونو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ ټول مسافرونو ته خپل اختر انډواس مبارکي ورکول غواړم. کوم کسان دلته میډیا اوري هغه ټول ته شکریا ادا کول غواړم. ډېره مهرباني. السلام علیکم لالا. وعلیکم السلام. لالا دا ته وایي چې د منډای چې کوم لټونو دي د مخکني کال په حساب باندې کې څه کاري څنګه دي؟ یاره مخکني کال نه څه کاري غوي چې هغه په 10,000 روپۍ ګران دی. مخکې کال 10,000 برځان او څه کال ګران دي 10,000 روپۍ. ویزه چې هغه په 10,000 ملاوي دا اوسن سوال بس 15,000 14,000 روپۍ ملاوي. نو دومره ګران لټونو دي نو آیا کوم چې د بډرام سیمې غریب خلک ته هغه به قرباني څه کالو کی؟ نو چې دا شانه ګرانه هو بیا نشي کولای. اوس په تاسو څو صاحب چې کوم دی خرج کړو؟ موږ اوس پورې دا یو شل بيزي خرڅ کړل. ایو د سالور 15 غوان خرڅ کړل. دی وخت تاسو مسافرونو ګوي نو ته څه پیغام ورکول غواړئ د اختر په خوشالیانو کې؟ هغه ته وایم مبارکي پیدا پیغام ورکوم. اجي ځکه کوتونکو دا اوس موږ نن پروګرام په کوم کې چې موږ موجود د بډرام په مویشي منډي کې او دلته کې موږ د زیو سیدونکو خلکو سره کوم چې سارو وصول راغلي موږ هغه سره خبرې ترې وکړې کوم چې دلته سارو مالکان دي موږ هغه سره خبرې ترې وکړې. امید دی چې دا پروګرام مساسو خوشوي تل بل پروګرام په اجازه راکړي. تلوي الله پامان.